ائمه اربعه دنیا باندې تیر شوي نور ته خلق امام وای امام احمد بن حنبل دے امام شافعی رحمت الله علیه دے امام مالک ته سلورم امام دے هغه ته خلق امام اعظم وای لوی امام دے زکه په ټولو کې د قرآن سره زیات تعلق او محبت او مرګتیا زیات وا زکه الله اعلی مقام ته کوم دین اور ورسو او بیا تاسو خپل علماء نه اوري امام باندې پر رحمت الله علیه عزت الله دومره ورکړه او رازم دغه چې د قرآن سره محبت او تعلق تاسو اورئ معروف خبره ده امام باندې پر رحمت الله علیه وای ز په لار باندې روان یم یو دو زنانه دی یو زنانه بل ته وای خور دا سره پیژنې وینا نه پیژنم وې دا سره چې مسخوتن منځو کی او بیا تر ټوله شپه چې کوم دی تر سهار پورې هغه نوافل کوي د مسخوتن په اودس باندې د سحر منځ چې کوم دی نو دا وکي امام باندې پر رحمت الله علیه ما باندې سینه کول د هغه ورځې نه پس چې خلکو دومره ښه ګمان دی زره شپې چې کوم دی نو نیمو د شوي خلک پر جمعات نه لاړل ما بر مسخوتن نماز نه پس تر سهار پورې نوافلو کې قرآن وي د قرآن سره کوم محبت نه بیا به تنګو یو شپه به کړو دو شپه به کړو امام باندې پر رحمت الله علیه 40 سال د مسخوتن په اودس باندې سحر چې کوم دی نو منځ وکړو د شپې د اودس ته ماتول ضرورت په پیښ نشو سحر به مسخوتن یا اودس باندې منځ وکړو بیا به چې کوم دی نو رخصت شو الله د قرآن د مرګتیا د وجه نه اعلی مقام ورکړو مرتبه چې کوم دی نو ورکړي او د دین لوی مقام بل چرته کې راشي امام باندې پر رحمت الله علیه مطابق چې کوم دی نو راځي د امام صاحب گاونډي ره هغه گاونډي وای د شپې برک چت ور وخته ګرمۍ کې چې کوم دی نو الته کې هوا ته بپروتو دبو ماشوم بچره ور سره هغه ور سره بر پچت باندې ودو دنګ چته پاغه باندې ګرمۍ کې کله چې کال بل راغې امام باندې پر رحمت الله علیه وفات شوه ګرمۍ کې سړی بیا خپل چت تکټ وخې جو هغه ماشوم بچی ور سره ده ماشوم بچی پلار نه تپوس کې ابو یو تپوس در نه کوما وای وای بچی سری مخامخ دغه چت چیرې پرې مخ کې مناره جوړوا ما بر شپې په تیار کې لیدل یو مناره نن هغه مناره زنه نه ما چې هغه مناره چرته تلی دا د هغه ماشوم پلار چې کم دینو غلې بونیو د سترګو نه او خراله په جړا شوي ماشوم وای ابو زما په خبره کا څخه پښوي ما خو په دی باندې په دی وجه تا ته وی چې مخ کې به ما په تیار کې الته او مناره لیدا پسې باندې به تر سهار پورې ولاړه ما خدا تاسو کو دی کې خو خفغان سنو هغه پلار ورته غلیب کې سلګو کې وای بچیا هغه مناره نو د شپې چې وتالی دا بچیا مال پاغه مناره باندې جړاراله هغه مناره پرې وتره ان شاء الله د قیامت پر ورځ باندې برا پورته کیږي هغه ورته دا څنګه پرې وتیرا بچیا تا تر شپې مناره ښکاری دا مناره نو هغه زمون گاونډي ما باندې پر رحمت الله علیه چې ټول شپه الله تعالی تهجد کې به قرآن وي د قرآن د مرګتیا د وجنه الله تعالی علی مقام تور ورسو دنیا کی رایا ساتي سلور کسان داسې خوش قسمت تیر شوی سلور کسان چاغو خانه کعبه کې دنه یو رکعت کې چې کوم دین ټول قرآن ختم کړي ری یو رکعت کې ټول قرآن ختم کړي سلور کسان داسې تیر شوی ری حضرت عثمان ذی نورین رضی الله تعالی عنہ حضرت تمیم الداری رضی الله تعالی عنہ سعید ابن جبیر رحمت الله علیه سلورم خوش قسمت امام باندې پر رحمت الله علیه د یو رکعت کې خانه کعبه کې دنه قرآن ختم کړي نن سبا افسوس موږ له پدې باندې راځي امام صاحب حاسدین پیدا شوی دي وای د امام صاحب تقلید مکوئ موږ وایره تقلید نه بغیر خو گزاره نه کیږي تقلید نه بغیر گزاره نه کیږي قرآن شروع د الحمد نه ده بغیر د تقلید نه خو پالیا الحمد کې پرې الف باندې زبر نشي ثابتوله دا زبر تا د چاوي زوته الحمدلله ویم یا ورته الحمدلله ویم تا ته چاوي الحمدلله دی وای ما د استاد نه اوریدلی بغیر د استاد تقلید نه بغیر د مشر د تقلید نه خو پرې هم زبان د زبر چې کوم دی نشي ثابتوله کده عالم ځان توي دی وای چې همزه وسلیدا په ابتدا کلام کې چې راشي ندام مفتوحي منګوي د نحویانو تقلید خو دی وکو کنه تقلید نه بغیر خو زبر هم نشي ثابتوله خود چا تقلید خو بکې دومره فرق ته زما تقلید وکي زم د هغه امام باندې پر رحمت الله علیه تقلید کوم خانه کعبه کې دن په یو رکعت کې غون قرآن ختم کړي په دی وجه هغه کې امام باندې پر رحمت الله علیه هغه که صحابه دي هغه که نور خلق دي
عزت او شرف که ورته میلاو شوی دی صرف د قرآن د مرګتیا په وجه باندې د قرآن د تعلق په وجه باندې موږ هم د هغو غونته انسانان یو که موږ هم د قرآن سره خپل محبت شروع که موږ د قرآن سره تعلق او مرګتیا راوسته دغه د قرآن ماشومان دغه چې کوم دی د قرآن معلمین د دې سره موږ محبت شروع که انشاءالله دنیا کې به موږ ته عزت قبر کې به هم آخرت کې به هم عزتي د هغې نه پس راشئ زموږ اکابر الله علماء دیوبند څومره زموږ مشران چې تیر شوي دي نظر وګرځوه الله عزتونه ولې ورکړي تا ته به صرف او صرف دا یو خبره په نظر باندې راشي د قرآن سره تعلق او مرګتیا وه اعلی مرګری په دنیا کې ځان له وضع کړو اعلی مرګری چې کوم دی هغې انتخاب کړو چې هغه قرآن دی شیخ الهند رحمت الله علیه شیخ الهند رحمت الله علیه الله تعالی علی مقام ته ورسولی نن هم علما دغه ترجمه ګوري نن هم د قرآن دغه تفسیر چې کوم دی نو کته کېږي شیخ الهند رحمت الله علیه د ژوند لږ راز وګوره چې شیخ الهند تعالی الله دومره مقام درکړو تا دنیا کې له چا سره تعلق و دا ولې دومره اعلی مقام ته رسېدلی وې شیخ الهند رحمت الله علیه د مالټا په جیل کې دی جیل کې دن هم زمون چې څومره هم اکابر دي زمون علما چې څومره هم دي جیلونو کې اکثر دن د قرآن تفاسیر لیکلي د حضرت یوسف علیه السلام سنت ژوندي کړي دن چې کوم دی نو طلباو ته د قرآن درسونه چې کوم دی نو کړي شیخ الهند رحمت الله علیه د مالټا په جیل کې دننه د قرآن ترجمه شروع کړه هغه سختو حالاتو کې د قرآن تفسیر ولیکو کله چې مسوده تیاره شوه خپل شاګرد حسین احمد مدني ته وایي رواله دا انشاءالله دا به بهر چاپ کو کله چې راغی سمندر کې کشتۍ کې ناست دی سمندر کې کشتۍ چې کوم دی هغه اوبو په چپو باندې کړه شیخ الهند رحمت الله علیه حسین احمد خپل سینه پورې پر خپل صادر باندې هغه د قرآن د تفسیر هغه نسخه او مسوده وتړه که چېرته کې زموږ د لاسونه ضایع نشي حسین احمد مدني رحمت الله علیه سینه پورې مضبوطه وتړله هغه نسخه چې کوم دی نو بچ کړه نن هر عالم چې کوم دی هغې ته محتاج دی هر عالم د هغې نه درسونه کوي دا د قرآن سره محبت دی زموږ اکابرو کې چې کوم دی رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه خلق ورته فقیه الزمان وایي الله تعالی عجیبه فقاهت چې کوم دی نو ورکړو دغه تاریخ لږ وګوره الله دې مقام ته ولې رسولی اعلی انتخاب د اعلی مرګري انتخاب چې کوم دی نو دنیا کې کړو څه وخت کې چې کوم دی نو جیل ته پس خبره باندې حاکم وقر واچو جیل کې دن لري د قرآن سره محبت وګوره جیل کې ورسره یو مرګری بن شوی دی مرګري نه تپوس کوي مرګري دا راته ووایه زموږ د جیل نه بهر کار خو به دا و موږ به طلبا په قرآن باندې پویه کول هغه کار موږ په جیل کې هم دن نه کوو که بهر یو زموږ هغه میشن دی که دن یو هغه میشن دی دا راته وایه تا قرآن ویلی که نه دی که تا ناظره ویلي زه په تفسیر ترجمه پوهیومه که تا ناظره نه ویلي زه درته ناظره ویم د جیل مرګری چې کوم دی رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه ته وایي یاره جی ما خو د قرآن ناظره هم نه ده ویلې وی اله شروع که شابه د قرآن ناظره ورسره جیل کې شروع کړه 15 سپارې چې کوم دی نو مکمل شي ناڅاپه چې کوم دی اجازتنامه راله رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه ته د رهایي دپاره یو ورقه راله هله ته جیل نه وتی شي ستا چې کوم دی نو صفایي وشوه رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وایي ما پسې د جیل د طرفه ورقه خو راله چې زه تلی شم یو طرف ته چې کوم دی نو کور دی بل طرف ته بچي دي بل طرف ته زما زندګي په سختۍ باندې جیل کې تیریږي خو زما د جیل مرګري رهایي دپاره هغه ورقه نه ده راغلی قرآن نیمګړی پاتې کېږي ما له حیا د قرآن نه راځي ما له قرآن نه حیا راځي ما شاګرد ته قرآن مکمل نه خولی زه د جیل نه وځم زه به تر هغه وخته پورې په جیل کې یم زما د جیل شاګرد قرآن نه ختم کړی کومه ورځ باندې د جیل شاګرد من الجنة والناس ته قرآن ورسو په هغه ورځ باندې رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه د جیل نه بار شو دې ته ویلی شي د قرآن سره محبت الله د علماء دیوبند په قبرونو باندې په کروڑاو رحمتونه راووري الله تعالی عجیبه محبت د قرآن سره چې کوم دی د دیو په زړونو کې ایښودی و به هر کیف د قرآن سره مرګتیا تعلق چې کوم دی نو قایم کوي انشاءالله دنیا باندې به هم کامیابی آخرت باندې به هم کامیابی قبر کې چې کوم دی نو دا به هم کامیابی دا خبر ذهن کې یاد او ملحوظ ساتئ خپل بچي چې کوم دی نو د قرآن سره کېنوئ قرآن ته چې کوم دی نو کېنوئ او بیا د بچي لپاره انتخاب د اعلی مدرس کوئ نن دور کې دا خبر ذهن کې یاد ساتئ خصوصا ایجوکیټډ طبقه زمونږ تعلیم یافته طبقه چې کوم ده د نیټ نه متاثر او دا پہچان پکې نشي کولی چې را کس لګی را شیعه دی دا قادیاني دی دا څه شی دی او بیا کلی
په مولوي صاحب باندې چې کوم دی اعتماد نه وای نه ما نټ کې را خبره اورېدلې را راځره خپل کلی درې جمعه د استاد سره امام سره مشوره کوا مولوي صاحب دا سره څنګه لري دا قراو نظریه څنګه را دا زاورېدې شم کنيشم مال چا بهر کتاب را کو تر وګورا دا ز کته شم او کنيشم خبردار دا خبر یار ساتي اکابر علماء دیوبند داغه په نقش قلم باندې چې کم خلق روان دي کم علما روان دي داغه لمن ورسې ان شاء الله ډایرک په جنت ته ځي داغه سره خپل بچی کم دینو کې روي دا خبر ز زکه کومه دا په داوا باندې دا خبر کوم علماء دیوبند چې کم علوم مونږ ته پرې خو دي دا وهابي علوم دي دا د الله د طرفه چې کوم نه الهامي علوم دي دریو په کتابونو کې غلطیاں نشته دریو په کتابونو کې هغه دین دی کم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه کاله مخکې خوله او دا غي د پاره درته ثبوت خیمه بذل المجهود یو کتاب له طلبای پیجنی ابو داود شریف باندې شرح دا خلیل احمد سارنپور رحمت الله علیه شرح دا حدیث لیکلی دا کله چې شرح لیکلا دا سره شاګرد چې کوم دی مولانا الیاس رحمت الله علیه مدینه منوره کې ور سره دی معاون دی ور سره بذل المجهود کې لکای ور سره کوي کاتب دی ور سره سحر چې کوم دی بیګار شپه او مسوتن دیو د یو حدیث تشریح ولیکلا سحر وخت چې کوم دی خلیل احمد سارنپوری رحمت الله علیه را پاسې رو پښمنه ټیم دی مولانا الیاس رحمت الله علیه اغه عمر پاسیر دوان یو بل ته مخامخ شل یو د یو نه تپوس کوي دومره د وخت ولی پاسره بل د بل نه تپوس کوي دومره د وخت ولی پاسره یو هم راز و استاد جی ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې راغې بلوي ما ته هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې راغې استاد او شاګرد بالکل یو شان خوب ني نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغله رسول الله مبارک شاګرد لا مولانا الیاس رحمت الله علیه ته هم وي ستا استاد چې بیګا کوم تشریح د حدیث تلان دي لیکل را زما د حدیث نه مقصد دا نو تشریح په دې طریقې سره ولي کوي دا شته ورانه کوي استاد خلیل احمد سارنپوری رحمت الله علیه داسې خوب ني شاګرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته خوب کې دا نور احادیث چې کوم دی دا تاسو صحیح لیکلي د یو تشریح چې تاسو څنګه لیکلی دا زما مقصد دا نو تشریح داسې ولیکا د دې نه پته ولګی دا هغه تشریح ورانه کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خوب کې حدیث کومه تشریح خوا هغه ولیکلا د دې نه پته ولګی را کړه بل حدیث ته تشریح د لاندې نه غلطي وي هم به نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصحیح کړي او سیوا د دغه نه پته ولګی را چې د دې څومره کتابونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نگرانی کې لیکتي دغه خلکو لا خپل بچی کینه و ان شاء الله تاسو به هم کامیابی تاسو بچی به هم کامیابی دا علاقه چې کوم دی په دین باندې بدا منوري الله تعالی په صحیح مانو کې زمونږ د قران سره چې کوم دی محبت پیدا کی الله دې را مساجد او دا مدارس همیشه لپاره قائم او دائم ساتي د علماء سورره الله زمونږ په سر باندې چې کوم دی قائم او دائم ساتي زبرغه اوسو خبر باندې اکتفا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.